د الله تعالی دین د وخت نه غریب خلکو قبول کړل او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یاره په اوله کې زما دین غریب خلکو قبول کړل او هغه خدمت کړل، په اخره کې به هم دا غریب خلک د دین خدمت کوي او د دین شاعت به کوي. هیڅ موږ نه محسوس کړي، د الله تعالی فضل او کرم دی چې موږ ته په دې کې ډېر مشکلات راغلي، خو لیکن موږ د خپل رب سره وعده کړله چې موږ به دا خپل راز چاته نه فاش کوو چې یاره موږ ته مشکلات راغله، تکالیف راغله، دا راغله هغه درته سوال کوم سبحانا، درته سوال کوم سبحانا. موږ سره تقریبا د 300 نه برابر تعداد دی. په دې کې اکثریت هغه کسان دي کنه چې هغه یتیمانان او غریبانان، لکه کوم هغه خلک چې هغه په دې سکولونو کې فیسونه نشي ورکولای او هغه تعلیم نه محرومه پاتې کیږي، د معاشره کې د ګندګۍ یو طرف ته د چرسو پودرو دغه طرف ته ځي، نو هغه ماشومان مونږه کوشش تا کړی دی چې هغه راشي او هغه ته مونږه مفت تعلیم ورکړو. زبند دی بیواسا درته سوال کوم سبحانا، درته سوال کوم سبحانا. ډېر بې حده ګناهګار یم، مغفرت غواړم له تانا. اوس دا بوج ما باندې راشي یا په ناظم باندې راشي، په یو کس باندې راشي، دا ډېر لوی بوج دی. د مدرسې د زیات اغستو یا د بیلډینګ د اغستو چې دا د مسلمانانو زموږ د څومره پیغام چې اوري، زموږ د اواز اوري او زموږ سره په دې کې تعاون کې لږ تعاون کې دا په دې سره موږ هم خراب نشو. د قوم د بچی چې کوم دي د تربیت نور هم په ښه طریقې سره بیا کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو درنو پښتنو، زه وحید الله خان. ګران ورګرو، د الله پاک دا دنیا په څو وجوهاتو باندې تر اوسه پورې آباد ده. د الله پاک د دنیا په سر ټولو نه د خوښې ځایونه چې دي هغه جوماتونه او مدرسې دي، او ټولو نه ناخوښې ځایونه چې دي هغه بازارونه دي. دې وخت کې زه سوات خوازخیلې کوز کلي کې مدرسه ابی بن کعب کوز کلي خوازخیله کې دا مهال زه ولاړ یم. ګران ملګرو، دا مدرسه چې ده دا د ډېرو سټپس نه د ډېرو مشکلاتو نه راتېره ده. د تېرو څو کلونو راسې تقریبا 2 کاله د دې مدرسې وشو چې زموږ دغه ماشومان چې دي او ځوانان چې دي دلته د علم د روشنۍ نه فیض یاب کېږي. خو دا چې د کوم ځای نه را روانه ده، څه ټیم کې په یو ځای کې د کرایې په ځای کې پاتې شوې ده، څه ځای کې د بل ځای کې هغه نش پیش وسایل کې تر دې ځای ځان راورسولو. نن هم دا مدرسه چې دا په کوز کلي کې واقع ده، نن هم دې ته ډېر زیات مسایل ښکار ده. چونکې د مدرسې محتمم صاحب، ناظم اعلی صاحب او دا ټول انتظامیه څومره چې هم دلته کې موجوده ده، دا ډېر د دې تعلق زه به دا ووایم چې یو غیرتمند انسانانو کې د دې شمار کیږي. چېرته هم دی د دې خولې نه دا خبره نه ده ویستې چې یاره زموږ حالات خراب دي، کمزوري دي، یا طلبه چاله چې موږ د علم روشني ورکوله اوس ډېره ګرانه شوې ده دغه روشني تر مخکې رسول. زما سره په څنګ کې ولاړ د دې مدرسې محتمم صاحب مولانا عمر فراز صاحب زموږ سره ولاړ دی. دا نه علاوه ناظم اعلی مدرسه حاضر مولانا محمد عارف صاحب هم زموږ سره ولاړ دي. دوی سره بس خبرې اترې کوو د دې مدرسې په باره کې. ټول نه مخکې چونکې محتمم صاحب زموږ سره ولاړ دی، هغې نه به یو څو خبرې اترې تپوس وکړم، بیا ناظم اعلی مدرسې ولاړ دی، هغې هم یو څو تپوسونه وکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. صاحب څنګه حال دی؟ صحت مو ښه دی؟ خیر جي، الله کرم دی. ډېر مخکې نه دا مدرسه پیژنو، اوس تعداد چې دی د 309 سیوا دی. څه ماشومان دلته کې داسې دي، دا خبره مخکې ما په تمهید کې ونه کړ دی کې څه ماشومان داسې دي چې هغه کور ته ځي راځي، یا بلها ماشومان داسې دي چې هغه هم دلته کې پاتې کېږي. د هغې رهایش، د هغې ګزر بسر، د هغې خوراک ساک هر څه دلته کې دي. په دې کې ډېر لږ ماشومان داسې دي چې هغې د وس دس خاوندان دي، او هغې هم صرف د دې ټول صورتحال د رهایش د خوراک ساک صرف او صرف 1500 روپۍ په دې مدرسه کې د میاشتې جمع کوي. د دې علاوه څومره هم چې غریبانان او یتیمانان ماشومان دي بالکل فری اف کاسټ دلته کې راځي. بس د الله پاک معجزات دي چې دغه وسایل د کم ځای نه پوره کېږي. د دې بلډینګ دا هم د کرایه بلډینګ دی، د دې صرف تر اوسه پورې کرایه چې د هغه ما خیال 150 روپونه سیوا ده. نو زموږ د دې پروګرام مقصد اصل کې دا دی چې دې مدرسې ته دې چېرته ځمکه میلاو شي، الله پاک څوک بنده په ځمکه باندې سي چې د دې مدرسې دپاره ځمکه ورکړي، انشاءالله تعمیر یې هم بیا آسان دی. که ځمکه د یو کس په وس کې نه وي، نو بیا چې موږ ټول مسلمانان زموږ مسافر وروڼه دا پروګرام به لرې لرې پورې ځي چې موږ ټول لږې لږې روپۍ راجمع کړو،
او د محتمم صاحب تاواله کو د خپل خوخي چې ځمکه والی او دا د دنیا او د آخرت دواړو د کامیابی راز دی دلته چې کوم پیسې خرج کوو دای ورئیس حیثیت او هیڅ مستقبل نشته هغه جان د پاره سناسه تیاری پکار دی او دا یو منفرد موقع ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب څنګه لسی؟ شکر دی خیر دی الحمدلله. د دې جنبه را شروع کو جی ډیر وخت تاسو د کرای په یو ځای کې بل ځای کې تیر کړ دی رمو چرته نه دی مات شوی چې یاره دا سګران کار دی بس چې د دې کار نه لاسو باسو. نحمده ونصلي على رسول الكريم. د ټول نه وړاندې خصاص میډیا ولا ټیم ټول شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او زمونږ د مرسې د پیغام مو خبرې دنیا ته واورو. نو وحید الله صاحب کو ته وګوري د الله تعالی دین د وخت نه غریب خلکو قبول کړل او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یاره په اوله کې زما دین غریب خلکو قبول کړل او هغه خدمت کړل په آخره کې به هم دا غریب خلک د دین خدمت کوي او د دین شاعت وکړي. هیڅ موږ نه محسوس کړی د الله تعالی فضل او کرم دی چې موږ ته په دې کې ډیر مشکلات راغلي خو لیکن موږ د خپل رب سره وعده کړل چې موږ به د خپل راز چاته نفاس کو چې یاره موږ ته مشکلات راغلو تکالیف راغلو دا راغلو هغه راغلو ځکه دا چې راځي د الله تعالی د دین دپاره راځي. موږ ټول چې راغلي یو د الله تعالی دین دپاره چې د الله تعالی د کلام د هغې اشاعت وشي د قوم د بچي د ګمراهۍ نه د چرسو نه د پوډرو نه د غلط محفلونو روزي او د الله تعالی کلام یې زده کړي. موږ په دې کې هیڅ نه محسوس کړی. شکر دی د الله کرم دی. مولانا صاحب دا راته وایي چې اوس تاسو سره تعداد دلته کې څومره دی او اوس خو لکه موږ په خپله رالو نو اوس راته وایي چې مسایل دی وخت کې دلته مدرسه کې څه دي؟ نو زموږ سره خو تعداد تقریبا 300 نه بره دی چې په دې کې 200 نه بره طلبا زموږ سره رهایشي پاتې کېږي او داسې تقریبا 100 خو شاسکم یا سیوا داسې طلبا چې دي هغه ځي راځي سحر راځي او مازدیګر کورونو ته ځي. په دې کې موږ ته ډېر مشکلات دا دي او ډېر تکالیف دا دي چې یاره وسایل نشته زموږ سره. دا بلډینګ زموږ د کرۍ دی زموږ سره استادان چې کوم دی د مدرسې او استادان دي او څلور په دې کې د ایفس کلاسونه دي په دې کې یو قاعده د ایف کلاس د ناظرې دی او یو کلاس په دې کې د قاعدې دی. د ماسپښین نه بعد بیا زموږ سره بل سیکشن چلیږي د سکول چې د هغې لپاره زموږ د پرایمري سیکشن د 5مه پورې. نو زموږ سره په دې کې ډېر تکلیف دا چې یاره موږ دا بلډینګ د کرۍ دی په دنیا کې ډېر خلک د الله تعالی په دین مین دی د الله تعالی په کلام مین دی. موږ وایو که داسې څوک د الله تعالی په دین مین وي د الله تعالی په کلام باندې مین وي او په دې خلکو باندې مین وي مخیر حضرات ته موږ د اپیل کوو چې یاره موږ دپاره داسې د مدرسې د ځای بندوبست وشي یا دا بلډینګ خرڅېږي چې د دې د بندوبست وشي چې موږ دغه مصیبت نه خلاص شو د کرۍ نه. نو انشاءالله زما امید ده چې موږ به بیا د دې نه نور هم په ترقۍ باندې لاړ شو. دا بلډینګ چې د چا دی او خرڅوي په 100 روپۍ خرڅوي؟ جی هغه خو ما سره رابطه کړو نو هغه 1.5 کروڑ روپۍ وایي خو دا وایي چې مدرسې دپاره به یې زه ښه کوم لکه او دغه روپۍ وایي. نو دغه زموږ په وس کې نشته چې موږ هغه ته دغه پیسې جمع کړو دا بلډینګ هغه مدرسې ته حواله کړي. ټول مسلمانان لږ لږ تعاون وکړي نو بیا خو کېدای شي. بالکل جی نو ته هېڅ مشکله نشته چې لږ لږ روپۍ رایوځی شي بل ځای کې موږ ځمکه اخیستی شو. بالکل جی بالکل او چې لږې لږې پیسې راجمع کړي. اوس دا بوج ما باندې راشي یا په ناظم باندې راشي په یو کس باندې راشي دا ډېر لوی بوج دی د مدرسې د ځای د اخیستو یا د بلډینګ د اخیستو. خو دا د مسلمانانو زموږ د څومره پیغام چې اوري زموږ د اواز اوري او زموږ سره په دې کې تعاون وکړي لږ لږ تعاون وکړي نو داسې په دې سره موږ هم خراب نه شو. د قوم دا بچي چې کوم دي د تربیت به نور هم په ښه طریقې سره بیا کېږي. ډېره زیاته مننه د مدرسې محتمم صاحب زموږ سره خپل تاثرات را شریک کړو. ناظم اعلی مدرسه هزار زموږ سره ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ناظم صاحب تاسو ما ته دا وایي چې لکه اوس مخکې چې مونږ خبره کوله تمام ماشومان دا فیس چې راغونکي دا هم 1,000 روپو پورې نه بیا صرف 1,000 روپو نه سیوا مدرسه ده. نو لکه الله پاک برکات دی مدد دی د الله پاک تاسو سره شامل دی خو بیا هم راته وایي چې دا وسایل څنګه رایوځی شي؟ ما تاسو نو د میډیا نه هم د کیمرې نه هم تاسو خبره وکړله چې زموږ سره تقریبا د 300 نه بره تعداد دی. په دې کې اکثریت هغه کسان دي کنه چې هغه یتیمانان او غریبانان لکه کوم هغه خلک چې هغه په دې سکولونو کې فیسونه نشي ورکولای او هغه تعلیم نه محرومه پاتې کیږي د معاشره کې د ګندګۍ یو طرف ته د چرسو پوډرو دغه طرف ته ځي. نو هغه ماشومان مونږه کوشش دا کړی دی چې هغه راشي او هغه ته مونږ مفت تعلیم ورکو. نو تاسو ما خبره وکړه چې په د 300 طلباو کې چې کوم فیس مونږ ته راغون شي نو هغه 30-32 روپۍ. زمونږ د مدرسې تقریبا د میاشتې خرچ دی هغه تقریبا 2 لک نه برابر راځي. لکه نن سبا بیلونه ګوري بلډینګ د کرۍ دی دغه شانتي اکثریت طلبا غریبانان دي دغه علاج معالجه چې دا هم په دې مدرسې ذمہواری دا هغه مونږ کوو. نو
تاسو دا سوال وکړو چې یار دا نورې دغه د کم طرف نه کیږي نو هغه هم د عوام چې کوم دي د دوی په تعاون سره کیږي او کوم شتمن خلک چې د کوم چې الله پاک چاله وسور کړی دی د هغوی په تعاون سره باندې کیږي نو اوس موجوده زمونږ صورتحال دا دی چې دلته کې مونږ خو تقریبا دغه 30,000 روپۍ 32,000 روپۍ د میاشتې لکه کم از کم کری ورکو نو موږ یو په دې دنیا کې په الله پاک باندې مین خلک هم شته دي او داسې خلک هم شته چې هغوی له الله پاک مال او دولت ورکړی دی د حلالو نو موږ دا غواړو چې په دې خوازخیل ایریا کې دسی یو کسی یا په دې بهر په دې ملکونو کې هر ځای کې چې موږ په دې خوازخیل ایریا کې د مناسب ځمکه وشي او یا دا بلډینګ دغه شانتي محترم څه خبره وکړه چې دا بلډینګ هم اکس هر څه کدا وشي نو موږ به کم از کم 30-35,000 روپۍ د دې کرینه بچو نو دا به موږ د دې په ځای به موږ بل یو دسی یو طالب العلم موږ ځان سره راوالو چې هغه لکه بالکل غریب طبقه سره تعلق ساتي او یتیم او هغه لکه مخې ته خپل هغه تعلیم مخې ته جاری نشي ساتلې نو دا غي په مخکې وړاندې به موږ هغه سره کوشش کوو چې ان شاء الله هغه مخې ته کامیاب شي اجي تاسو د مدرسې د محتمم صاحب او د ناظم اعلی صاحب خبرې اترې واورېدې ګران مرګرو چې کله د ذکر عالم نو تکالیف ډېر زیات سیوا دي مشکلات ډېر زیات سیوا دي باید کدی په خپل غږ نه کوي خو دغه مسایل هم د ختمېدو نه دي دا ګنجان آباد ځای کې یو کنجسټډ ایریا کې دا یو بلډینګ دی دا اوموست هغه ضرورت نه پوره کوي کوم ضرورت چې پکار دی د ځمکې ډېر زیات اشد ضرورت دی چې ځمکه واغستی شي ان شاء الله تعمیر به بیا الله پاک کوي او ځمکه هم د الله پاک مدد سره کیږي تمام خیر حضرات ته زما دا درخواست دی چې تاسو په دې سکرین باندې د محتمم صاحب نمبر موجود دی د دوی سره رابطه وکړئ د دوی سره خبرې اترې وکړئ د دوی د ادرسې وکړئ او که څه نه هم کېږي تعاون د دوی سره تعاون وکړئ چې دوی ځمکه والي او مدرسه پرې جوړه کړي ان شاء الله چې دا به ستاسو د آل و عیال ستاسو د آبا و اجداد د ټولو دپاره صدقه جاریه وي د ژوند نه بعد د دې ژوند نه بعد هغه ګرانې مرحلې چې دي هغه به درته اسانې شي د دې تمې سره به زه دا پروګرام خلاصه ته رسوم چې ټول به 500 روپۍ دې ولې نه خدای سره تعاون کوي موږ ټول به تعاون کوو کوشش وکړو تر بل پروګرام پورې وحید الله خان له اجازه ورکړي کیمرمین فرمان سوادي سره د الله په امان